چې کپړې تاسو اغوندئ نارینه نو سپینې کپړې اغوندئ سپینې کپړې اغوندئ فإنها من خیر ثيابکم دا ستاسو په کپړو کې بهترینې کپړې دي نارینه لپاره غوره لباس کوم لباس دی سپین لباس دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وکفنوا فیها موتاکم او په دې سپینو کپړو کې خپل مړو ته کفن هم ورکوي خپل مړی هم په سپینه کپړه کې کفن کوي نو د حدیث مبارک کې صریح الفاظ دادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د نارینه‌و د پاره غوره لباس چې دغه سپین لباس دی یو حدیث مبارک کې راځي کنه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی و نبی علیہ السلام د خپل صحابه کرامو سره ناستو نو جبرئیل علیہ السلام په انساني شکل کې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې د التحیات په شکل باندې کې ناستو او د خپل زنګونان د نبی علیہ السلام د زنګونانو سره ولګول او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د اسلام متعلق تفوسونه کول نو چې تفوس په وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورله جواب ورکو نو دغه سړي به ورته په جواب کې بیا وي صدقت تا رښتیا وي صحابه کرام فرمایي مونږ حیرانو چې یو بل سوال کوي په نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام جواب درکړي نو بیا ورته وایي چې صدقت ته رښتیا وایي دین معلومه کېده چې دا خبره تا تر مخکې نه معلومه ده ځکه چې هغه جواب درکړي ته ورته تا ټیک وي نو معلومه کېده چې دا خبره خو تا تر مخکې نه معلومه دي نو بیا ته تپوس ولیکای په نبی علیہ السلام تپوس کوي چې نبی السلام جواب ورکوي او تا رښتیا وي صحیح جواب دی راکو وي تپوسونه ډېر شی وکړو بیا ووتو روان شوی مونږ حیران چې دا سړی خو د دې نږدې علاقې نه دی ځکه خو د نږدې علاقې سړی خلک پیژني که نه نو دی خو به مونږ پیژندو نو پیژنو خو هم نه ناشنا څوک دی او چې بل فل ته ورته ګورو نو د سفر اثر فیم نشته دی چې د لرې نه راغلی مسافر دی سپینې کپړې دي تکې سپینې کپړې تک تور ویښته ښکلي غوړ څه دوړې موړې خوره موره پرې نه ده الوتې پاک صفا دی نو که مسافر وي خو د سفر حالات په کپړې به یې ګنده وي ویښته به یې خراب وو نو معلومیږي داسې چې د دې ځای هم نه دی او د سفر حالات هم نشته حیران و چې دا څوک دی وی چې کله ووته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایه لاړ شئ دا سړی راوګرځوئ ماله خبر اوسئ دا ماله راوګرځوئ صحابه کرام فرمایي موږ منډې کړې ووتو پسې ووتلو منډې ترړې خو پسې د مسجد نبوي نه ګیر چاپېره والې په ګلو کې په کوڅو کې خو منډې ترړې پسې ووالې خو سړی خو پیدا دا څنګه سړی د جومات نه ووت او ورک شو اوس دا څنګه سړی واپس راغلی موږ د الله پاکه پیغمبره خو چېرته نشته دی موږ خو پیدا نه کړو نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایي تاسو یې پیدا کولی هم نه شئ تاسو یې پیدا کولی موږ چې د الله پاکه پیغمبره ولي چې دا جبریل علیه الصلاة والسلام دا جبریل علیه الصلاة والسلام تاسو ته د دین خبرې ښودلې زمانه تپوس کوم ما به جواب درکو نو دای تاسو ته تعلیم درکو د دین مسلې درته ښودلې نه حدیث مبارک کې راځي چې جبرئیل علیه السلام راغلی نو په بدن څنګه کپړې وي تکې سپینې کپړې علما لیکي د دې نه معلومیږي دا چې سپین لباس سپینې کپړې اغوستل مستحب طریقه ده یو دا چې سپینې کپړې دا ولې مستحب ده په دې کې صفایي ډېره ښه وي سپینو کپړو کې څه ښه وي صفائی خوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث مبارک کې راځي وی سپینې کپړې اغوندئ فإنها أطهر وأطيب ځکه چې دا ډېرې پاکې وي ولې پاکې وي سپینو کپړو باندې معمولي غونته خیرې ولګي ښکاري پکې نه ښکاري نو سړی زر زر بدلوي بیا که نه سپینې کپړې ګنده کېږي زر نو چې زر ګنده کېږي ته به بدلوي زر زر نو د بدن صفایي به دې ښکلي وي او چې رنګدارې کپړې دې واغوستې یو هفته پکې وباسه خیرې پکې نه ښکاري نو بیا به پکې خیرن ګرځې نو وایي مړه هسې پاکې ښکاري ګنده نه دي د دې وجې نه سپین لباس د نارینهو دپاره دا مستحب دی نارینه سړی چې کپړې اغوندي څنګه کپړې دې واغوندي سپینې کپړې ها علماو لیکلي بعضې اوقاتو کې رنګدارې کپړې اغوستی شي خو چې قیمتي وي کوم ټایمونو کې په اخترونو کې چې کپړې ستا سپینې نه وي څه لازمي نه دي خو چې قیمتي وي یعنی د خپل وس مناسب ښې کپړې چې تا اغوستې وي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام نه په داسې موقعو کې رنګدارې کپړې ثابت دي اخترونو په موقع باندې ښه قیمتي څادر به یې په سر او په داسې ټایم کې ځکه دا د الله تبارک وتعالی د نعمت اظهار دی په دغې وخت کې چې الله په ما دا نعمت کړی د هغې اظهار کوي